اوسه پورې کورمې کې سنتي او روایتي مجالسو نه بهر نه راووتلو. ابای دین، ابای دستورات، ابای مراسم هغو باندې اوسه پورې مو ولاړایو، فخر ور باندې کوو. حالانکه محرم و سفر دوی میاشتې د مختصې دي کربلا عاشورا سره پکار ده چې ما تاسو شب و روز دینی تربیت کې تیر شي. نن څه ګیله ده، شکوه ده دغو عنوان سره څه محرم راشي تیر شي څه تبدیلی نه محسوسیږي. ایدی و بنیادی وجه ده قربان دشم سمو مجالسو تا دستوری روایتی نگاه کرده ده. سو پوری چتا روایاتو نا دستوراتو نا نروزه نه تبدیلی محسوس هوایشی، نه محرم تو کی تبدیلی روستایشی، نه تا بدلی دایشی، نه کام بدلی دایشی، نه ایمو بعد حالات خو حالاتو باندې بدلی دایشی. نو که زه ساده الفاظو کې درته وایم ما و تاسو نږدې هلکې انګو تیرا ورکزای جنسي ما و تاسو نه دولتمند نه دي. هغوی دا محرم میاشتې سفر میاشته ما و تا نه بهترین انداز کې منع کوي. مجالس بهترین انداز کې ما و تا نه منع کوي. دا څه پیسو سره تعلق نه لري. څه خل دا وایي چې یا پیسې نشته یا فنډ نشته یا خرچه پکېږي. نه، دا معرفت سره تعلق لري. دا اهل بیت و مودت سره تعلق لري. دا عقیدت سره تعلق لري. انسان سوره عقیده پورته، انسان سوره معرفت اوچت، اندوره اهل بیت و حواله سره احساس د ذمه داری کوي. لذا یاد وساته موږ که چیرې غواړو نوی نسل یوې نوې لارې باندې یوې ښې لارې باندې ډایرکشن ښه ویرکو، پکار دا دی چې ما تاسو اهل بیتو سره تمسک مضبوط کو. دا څه پیغمبر ویلي چې تاسو ته دوه شیونه پرېږدول، قرآن، اهل بیت، ادوو سره تمسک وي نه ګمراه به نه شوئ. تمسک صرف دا نه دی څه نیکه پرده ده، ابا و اجداد تا کوم رسومات پرېښلي دي مغه در نیولي دي او ته وایې چې ما اهل بیتو سره تمسک ډېر مضبوط کړی دی. نه، دین ته فخر نشي کوی. دا فخر مقام نه دی. دا ما و تاسو نه مخکې پلران واکول، هغوی نه مخکې پلران واکول، هغوی نه مخکې پلران واکول. ته راشه یوه نوې تبدیلی، یوه نوې هوا روانه شي، دا ډېره مهمه ده. زه واقعا لکمن خیل قوم جوانان بمعه، لکمن خیل قوم از هول مشران جوانان ټول اپریشیټ کوم چې هغوی کورمې کې یو بهترین انداز کې یو نوی سنت دستور چې هغه آغاز نیکونه نه دی شوی، هغه دغه نسل آغاز وکړلو. د یو ښه آغاز دی. خو دا دعوت عام دی ټول کورمې ذمهدارو کسانو دپاره. ذمهدار څوک دي؟ ذمهدار هغسې کسان دي چې هغوی سه متمخانو، امام بړو، زیرتو، چبی ورسره دي. چبی ذمهدارۍ ته نشي ویلی. خلصوله، کلپوله، بندوله، خلصوله، سپکوله ذمهدارۍ ته نشي ویلی. دا دینی مراکز دي، دا تربیتی مراکز دي. دغو مراکزو نه که چیرې ما نسل تربیت نه کیږي، جوانانو تربیت نه ونه کیږي، دا دروازې که چیرې جوانانو باندې بند وي، محرم 2 میاشتو کې صرف لاسو ورځو کې خلاصیږي، بیا د تربیت توقع امید ما ساتوي. بیا ګیله محرم سفر نه دی چې محرم سفر کې اثر نشته. نه، محرم سفر کې اثر شته. محرم سفر نه ګیله نه، ګیله ما نه دی. ګیله مو نه دی، ذمهدارو کسان نه ګیله دی چې هغوی امام برګهانې کنټرول کې خستی دي، نظام ورسره دی، اما په چلولې نه پوهېږي. صفا الفاظو کې به درته وایم دې چلوله صرف دا نه دی چې مراکز د سره دي او مراکزو چوک صدر دی، چوک سکریټري دی، چوک کمیټی دی، دغه ته نشي ویلی. ذمهدارۍ احساس ته ویلی شي. پروردګار عالم د موږ ټولو ته دغې ذمهدارۍ احساس او نبهاو کولی، هغه باندې عمل کولی توفیق نصیب وګرځي انشاءالله.